इंडिया د टी20 सीरीज د पारा د बंगलादेश खिलाफ خپل سکواډ اناونس کړی دی چې په دغه سکواډ کې انډیا نوجوان کلاړیان ینګسټر زیات شامل کړي دي او انډیا کوي هم همیشه دغه رنګي چې کله یو کمزوري لوبډله انډیا ته لاړ شي سیریز د پاره نو انډیا کوشش کوي چې خپل ینګسټر له چانس ورکړي او بل طرف لکه تاسو پاکستان وګورئ نو پاکستان که زیمبابوے سره میچ وي که آیرلند سره میچ وي که کمزوري ټیم سره هم میچ وي نو د پاکستان به تاسو فول سټرینګ ټیم وینئ پاکستان به تاسو نسیم شاه هم په دغه میچ کې وینئ شاهین افریدي به هم وینئ بابر اعظم به هم وینئ فخردمان به هم وینئ محمد رضوان به هم وینئ مطلب یو فل سټرینګ ټیم چې کم دی د کمزوري ټیم خلاف هم کوزيږي ورک لوډ منیجمنت د پاکستان خراب دی په دې وجه باندې د شاهین افریدي پیس کې هم کمی راغلی دی چې هر میچ کې شاهین افریدي اویلیبل بل طرف لکه تاسو ګورئ د بنگلاديش خلاف سیریز کې دا غي مین کلاړیان ډراپ دي جی په دغه مین تاسو که سکواډ اوس تاسو سره شریکوم تاسو له خپل اندازو شي چې یو مین کلاړي هم هغه په دغه سکواډ کې نه دی ورچولې ټول ینګسټر ورچولې دي جی اهم کلاړیان بالران که تاسو ګورئ بالران هم نه دي شامل کړي جسپریت بمراه هم د بنگلاديش خلاف टी20 سیریز کې نشته دی محمد شامی نشته دی محمد سراج پکې نشته دی بیټینګ کې خو ویرات کوهلی او روهت شرما الریډي د टी20 نه ریټایرمنټ اخیستل دي خو نور چې دغه کم مین کلاړیان دی هغه په دغه ټیم کې نشته دی راځو تاسو ګورئ دا د انډیا چې کم سکواډ د टी20 د بنگلاديش خلاف مکمل سکواډ دی دا جو ګورئ تاسو سوریه کمار یادو د دای کپتان دی مخکې دی کپتان چې کوم هغه هاردک پانډیا ټاکلو د टी20 د پاره خو سوریه کمار یادو له د टी20 کپتانی ورکړل شوې ده ابھیشیک شرما ډیر انډین چې کوم د کلاړي ډیر ډیماندو چې د انټرنیشنل ټیم لراشي نو ډیر ټیم پاس ابھیشیک شرما له هم چانس ملو شوې دي سنجو سیمسن د وکټ کیپر کلاړي دي رینکو سنگ هاردک پانډیا ریان پراگ نتیش کمار ریډي शिवम डुबे रवि बिश्नोई वाशिंगटन सुंदर वरुण चक्रवर्ती जितेश शर्मा सेकंड विकेट कीपर अर्शदीप सिंह हर्षित राणा और मयंक यादव वगैरह टोल چې کم دي ینګسټر دي ټول نوجوان کلاړیان دي جی تراتلونکو فیوچر چې کم دي هغه د کلاړیانو دي او مین چې کم اهم کلاړیان دي لکه ریشب پنت پدې کې نشته چې وکټ کیپر بیټسمن دی د انډیا د نه علاوه نور هم د انډیا چې کم مین کلاړیان دي هغه په دې سکواډ کې نشته ځکه انډیا چې کم دی هغه همیشه ینګسټر له موقع ورکوي او د انډیا د کامیابی ریزن هم عمده دی چې هغه د کمزوري ټیم خلاف خپل بی ټیم چې کوم دی هغه میدان ته کوزي او دا کم فل سټرینث مطلب مضبوط ټیمي او دا غي خلاف بیا غي فل سټرینث ټیم کوزي نو دا نوجوان ټیم دی د بنگلاديش خلاف او ریزن مې در سره په دی وجه په دی ویډیو کې مې شیر کول مقصد مې صرف دا چې د پاکستان ټیم که تاسو ګورئ همیشه فل سټرینث ټیم کوزيږي که میچ هر چا سره وي نو د پاکستان هم دغه رنګ یو بی ټیم پکار دی چې هغه هم د کمزوري ټیم خلاف لکه بنگلاديش سره چې ټیسټ سیریز تاسو کتو آی کې فل سټرینث ټیم د پاکستان کو شو چې پای کې هم پاکستان ته شکست ملو شو نو نوجوان کلاړیان له مکور کول پکار دي نوجوان کلاړیان را مخکې کول پکار دي ډومېسټک کرکټ له عزت ور کول پکار دي هم دغه نوجوان کلاړیان د پاکستان فیوچر جوړیږي دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام